انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی حدیث مبارک راوی دی دا خطبه کې اکثر د جمعې لوله تاسو یوري ترجمه ووري بخاری شریف مسلم شریف متفقون علیه حدیث دی نور د حدیثو کتابونو را نقل کړي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت دی هغه فرمایلی قال النبي صلی الله علیه و آله وسلم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل لا یؤمن احدکم مومن نشی کېدی پتا سو کې یو کس ترجمه ته وکړي دی مومن نشی کېدی پتا سو کې یو کس مسلمانانو حتی تر دې پوري کله به مومن شو کله به مومنان شو حتی تر دې پوري اكونا چې ز شمع احب الیه ډیر محبوب ډیر خوخ ډیر ګران دتا می والده د خپل مور او پلارنا وولده او د خپل اولادنا والناس اجمعین او د ټولو خلقنا چې زورتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مو فرمای هغه د دوانو جهانو سردار مبارکم فرمای د دې حدیث ته پته لګي چې د ایمان د پاره شرط دا محبت رسول صلی الله علیه و وسلم د کم مؤمن پزله کې چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مینا عشق او محبت نو دې ځان ته مؤمن نه وي دې ځان ته يهودي وي سعيدي وي سبل څه شي دې ځان ته وي کم از کم مؤمن دې ځان ته نه وي لا يؤمن احدكم دا فتوا دا چا ده تاسو ماته توجه ده دا فتوا دا چا ده د دې زمانه د یو مفتی فتوا ده دا فتوا دا چا ده جواب را لراږي دا د رسول الله امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین ته دا صفاتونه پیژني بشیر او نذیر یاسین او طه داعی الله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فتوا دا غ فتوا ده دا د یو مفتی او مولا فتوا نه ده دا د دیوبندی او بریلی فتوا نه ده دا د وهابی او پنځپیری فتوا نه ده تاسو خو دغه ټکی پیژنئ دا د الله د حبیب پاک صاحب الاولاق صاحب معراج صاحب براق دا د هغه هسته فتوا ده چې هغه فرمایي چې لا یؤمن احدکم تاسو کې مؤمن یو کس نشي کېږي مؤمن بشي قیامت پورې بدته مؤمن تاسو وای الله پاک بو ته مؤمن وای چې حبیب فرمایي چې دا نه دی مؤمن بس نه دی کنه مؤمن نشي کېږي پتا سو کې یو کس حتى اكون احب الیه تر سوچ زوت محبوب او خوخ نشم ډیر زیات ګران وته نشم می والده و ولده والناس اجمعین د خپل مور پلار نه د خپل بچونا او د ټولو خلکو نه وته زیات ګران نشم اوس تاسو د حدیث کې لږ سوچو کې مسلمانان دا بیان خو موږ تاسو د رهنمایي او سیده صراط مستقیم لارې ته دراړولو د پاره کوو دا حدیث دا آیت چې زویم په دې منبر زما د نیمه ګنټه یا درې پوا د دې مړې د رګونو لزور ورکولو چې غوسه پیدا چې تاسو په دې مزغو کوپړو کې د دنیا د امینی د بچو د امینی د مور پلار مینا د ټولو خلکو مینا ایم ایل اے صاحب ایم پی اے صاحب ایس ایچ او صاحب پلانکی صاحب ډنګرې صاحب مولوی صاحب مفتی صاحب قاضي صاحب دا مینی به ټول د خپو د لاندې کې او د رسول الله مبارک دامینا دا به پیدا پاسه کې الله به ایمان تیر کی الله به کامل مومن جوړ شي یا الله به نفس ایمان ته ملو شي په دې کې بیا محدثین دوه ډلې شوي دي په دې حدیث په شرو یو ډله د محدثینو فرمایي چې کامل مومن نشي کېږي مومن دی نفس ایمان اشتا او کامل مومن نشي کېږي او بل ډله د محدثینو فرمایي چې د سره نفس ایمان هم نشتا چاته چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام د مور پلار بچو ټولو خلکو نه ګران نه دي د دې ایمان کم ځای کې زره ایمان پکې نشتا الله پاک هم د دې حالاتو سره زما اوساته دا ډیره اهمه موضوع ده ډیره اهمه موضوع ده د مسلمان لپاره او کافر په دې موضوع لګیا دي اپوي يهودي پوي دي عیسائی پوي دي چې د دې مسلمانانو د زړونو نه د محبوب علیه الصلاۃ والسلام خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مینه دی وباسا بدا تش بوتلان پاتې شو او دا د پارامي چرګان دي بس به وجنه علالوي هیڅ بدوی نه وي روح د ټول امت مسلمه دا عشق مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم
که ټول امت کې کم روح دی څنګه چې په بدن کې روح دی چې روح د ما د بدن نه ووته نو زه بیا حرکت کولی شم تاسو بیا رقیدې شئ خبرې کولی شئ بوټې به درنه جوړه شي تش لاش او میت به درنه جوړ شي دقه شان چې د امت مسلمه د ټولو د زړونو نه عشق مصطفی حب رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا ووته نو د دې مثال تش د بوټې تش د جسد شو چې کم روح کم جذبه چې د لکم شي مسلمان زړه کې ولچي دا چې دا چغې وام او چغېږم دا خو څه مینه ده دا ما پسې څه چارج دی څنګه چې دا پکې تاویږي په د پسې شاته د بجلی زور دی مسلمان دکې که حرکت دی دکې کې برکت دی زه به تاسو دا اسانو الفاظو کې ثابته کړم دا مسلمان چې مور ته دا مقام ورکړه چې د دې د خپو د لاندې جنت دی مسلمان دا عقیده ده چې پلار د جنت منځنۍ دروازه ده د مسلمان دا عقیده ده چې دوه لونه یا اووه لونه یا درې لونه چا لوی کړي تربیت یې وکړو په حی عزت کې واده کړي نو دا جنتی دی د مسلمان چې دا عقیده ده چې د ګاونډي دې خوشحاله کړو رب دې خوشحاله کړو د مسلمان چې دا عقیده ده چې د کونډ یتیم خیال دې وساتو د چا مشکل تکلیف دې لرې کړو الله جل جلاله به تعالی د دنیا او د قیامت تکلیفونه لرې کړي دا عقیدې چې زمونږ او ستاسو دي دا خو مونږ ته چا خولي دا عقیدې دا سوچ زما او ستا چا جوړ کړی د قیامته پورې د هر مسلمان دا چې زی په دې تار پسې نو دا پاور هاوس دا بجلی او دا کرنټ چې زما او ستا په زړه کې دی د دې جیسې په زړه کې بس لګي د هغې کې به ډېري د دغې بل په هغې کې به د هغې نه ډېري دا د محبت او د همدردۍ جذبې دا د انسانیت جذبه دا درد دا غم او دا همدردي دا مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا هغه د سینې مبارکې نه میلاو شوی ده دا هغه د دره مسلمان ته میلاو شوی ده نو چې هغه ته اخوا کړي د هغه مثال بلا تمثیل د هغه مثال دا د پاور هاوس دی ټول امت مسلمه هر مسلمان ته چې کومه د الله پاک مینه میلاو شوې ده د توحید چغې او نارې وي د رسالت نارې وي د صحابه او د عشق او محبت نارې وي د اهل بیتو د عشق او د محبت نارې وي د علماء حق د محبت او د مینې نارې وي د علماو سره د قاریانو حافظانو با عملو د عشق او د محبت چغې او نارې وي د که په جماعت مین دي د که په مدرسه مین دي د که په مجاهد مین دي دا وجه صدا وجه هم هغه تعلیمات دي کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم مونږ او تاسو ته پریخي دا ټول بجلی د هغې ځای نه میلاوي په دې پکې پسې دا بټن بنده کا دا پکې به ودرېږي په دې بټن پسې هغه مین سویچ واړوه بیا به دا ټول جومات بجلی بنده شي او بیا دغه شان ګریډ سټیشن نه دا فیډر بند کا د دې فیډر بجلی به بندېږي دا پکې واسطي دي او بیا د دغې ګریډ سټیشن د جلالا پسې ته د ملکن نه بجلی پاور هاوس هلته دی هلته نه ورپسې بنده که هلته بجلی جوړېږي او هغې تقسیموي په ګریډ سټیشنو باندې هغې ځای نه یې بنده کړه نو بیا به دلته د بلپونه بل شي نو ستاسو مثال د بلپونو د پکو دی د هر مسلمان مثال د ده زړه دا د نور نه ډک دی د توحید نور پکې دی د رسالت نور پکې دی د علم نور پکې دی زما او ستا په زړونو کې د هر مسلمان دا د همدردۍ رڼا او نور پکې دی دا ټول نور د کم طرفه دا رڼا را روانه ده ستا سینې ته زما سینې ته دا د کم طرفه دا رڼا را روانه ده چا چې خپل وایرینګ ښه کړی دی او خپل وایرینګ حوالات برابر دي هغه ته ډیره را روانه ده چا چې مازغه او زړه صفا دي د ګندګونه هغه ته دا رڼا د عشق او محبت دا تار دا وافر بجلی دله ورکوي د سینې ته د سینې هر وخت د مؤمن مالامال د مؤمن زړه هر وخت دا د نور نه ډکي د الله پاک د معرفت نه ډکي د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د عشق او د محبت نه ډکي ځکه په دې بیس باندې دا موږ یو بل سره رشتې پالو همدردۍ کوو مور ته مور وایو پلار ته پلار وایو